چې کله ورته وی الله بچی ورک نو دی الله پاک لره شریک وګرځو په دې بچی کې او الله لره خو هیڅ شریک نشته دی دا آیات چې دی دا د قرآن کریم د هغې مشکل ځایونو نه دی چې کوم ځایونه قرآن کریم کې مشکل دی نو دا آیات پکې یو مشکل ځای دی او اشکال دلته داسې پیدا کیږي چې یو حدیث مبارک دی او هغه حدیث مبارک علماو د دې آیات مبارکه تشریح ګرځولې دی حدیث مبارکه چې دی د سمره رضی الله تعالی عنهم روایت دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه هم روایت دی چې وی د آدم علیه السلام بیبي چې وه حوا علیه السلام د هغې به الواد پیدا کېدو هغه به ژوندی نه پاتې کېدو نو شیطان ورته یو ورځ د نیک سړي په شکل کې راغی او دا حامله وه نو شیطان دې ته وی چې کله ستا بچی پیدا شي دی بیبي حوا ته وی نو وی ته وله عبدالحارث نوم کېده نو وی دا بچی به تا ته ژوندی پاتې شي او حارث د شیطان نومو د فرشتو په منځ کې به دته حارث وي نو دی شیطان ورته وی ته وله عبدالحارث نوم کېده بنده د حارث نو وی دی به ژوندی پاتې شي نو چې کله د هغې بچی پیدا شو نو دی ورله نوم کېښودو عبدالحارث حدیث مبارک کې راځي هغه حدیث علماء کرامو د دې آیات تشریح ګرځولی دی نو دلته دا اشکال پیدا شو چې نعوذ بالله د پیغمبر بیبي هغې به شرک کو چې بچی لی نوم عبدالحارث کېښودو نو د دې آیات څه مطلب دی علماء کرام د دې یو څو جوابونه کوي یو جواب خدا دی چې ډیر مفسرین د دغه حدیث د صحت نه انکار کوي چې دغه حدیث چې دی دغه صحیح حدیث نه دی ډیر مفسرینو تینا انکار د صحت نه کړی دی خو بیام علما وایي چې نه انکار د دې حدیث نه صحیح ځکه نه دی چې ترمیزی شریف نقل کړی دی تصحیح حاکم کړی دی مسند احمد کې نقل دی دا حدیث بهر صورت خو علما وایي چې دا حدیث صحیح شي نو دغه حدیث چې دی دا د دې آیات تشریح نه ده دغه ځان له حدیث دی او دې آیات کې د نفس واحده نه مراد او د زوجها نه مراد عام سړی او عام ښځه دي آدم علیه السلام او د هغه بیبي تینه مراد نه دي دا عام خاون او عام ښځه تی مراد دی او عام خلق خدا سی کوي نو لہذا دغه تینه مراد نه دي او بعضی مفسرین وای صاحب د بیزاوی روح المعانی هغې دا وایي چې دا آیات مبارکه چې دی دا قریشو ته خطاب دی هو الذی خلقکم الله پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه نو دا خلقکم خطاب دی قریشو ته او د نفس واحده نه مراد د دې قریشو نیکو قصی دا تینا هغه مراد دی قصی او د هغه بیبي چې وه هغه قریشیه وه د دې قصی بیبي قریشیه وه او هغې ته الله څلور زامن ورکړي وو د دې قصی بیبي چې وه نه هغې یو نه نوم یخې و عبد مناف بل عبد الشمس بل عبد العزا بل عبد الدار نو دا څلور نومونه وو څلور زامنې وو څلورو له شرکي نومونه ایښي وو عبد الشمس د نور بنده عبد العزا د عزا بنده نو د دې نه مراد هغه د قریشو هغه نیکه او د هغه بیبي مراد دي چې الله وله څلور زامن ورکړي
او دی ورلا دا شرکی نمونه یخی او بل علماء وایی کچری د دین مراد آدم علیه السلام او د آدم علیه السلام بی مراد شي نو دی دواړو شرک کو نو علماء وایی د دین مراد بیا شرک فی التسمیه دی حقیقی شرک دی نه دی کړي د الله سره څوک شریک نه دی جوړ کړي شرک پی تسمیه صرف په نوم کې شرک وکو مطلب نوم خپل بچی لکې خودو عبدالحارث صرف نوم والا عبدالحارث کې خودو نو دا صرف شرک پی تسمیه دی او دا بیبی چې دا خبر نه و چې د شیطان نوم حارث دی او بل علماء وی د عبدالحارث مانم دا نه ده چې بنده د حارث نعوذ بالله عرب چې دی کنه دی چې څوک د میلمه اکرام کوي نو عرب ورته عبد الضیف وی ضیف میلمه ته وی عبد الضیف نو د دې مطلب خدا نه دی چې د میلمه بنده د میلمه بنده نه نو د عبد الحارث مطلب دا نه چې د شیطان بنده ځکه نمونه چې کلی پاغې کې لغوي معنو لره اعتبار نه نو دا خو صرف نوم کې ښودلی شوی بل علما وایي دا نوم چې دا د آدم علیه السلام بیبي یخیو آدم علیه السلام خو نه دی یخیو پیغمبر خو آدم علیه السلام بیبي خو نه وه خو قانون دا دی چې څومره څوک چاته نږدې وي نو د هغه معمولی غلطي هغه ته غټه ښکاري نو دا د پیغمبر کورو د نیکانو کورو په دې کې نوم عبدالحارث کې ښودل نو الله ورته زورنه ډېره وکړله نو وی جعلا له شرکاء نو دا چې څومره بنده چاته نږدې نو دومره د هغه معمولی غلطۍ ته ډېر غټ نسبت کی خو علما وایي چې زیاته صحیح او مضبوطه خبره ده چې دې آیات کې مراد د زوج نه د خاون نه عام خاون مراد دی او د ښځې نه عام بیبي مراد ده آدم علیه السلام او د آدم علیه السلام بیبي مراد نه ده او کچری اغي دواړه تی مراد شي نو دا شرک پی تسمیه دی صرف نومی دسی یخیو چې دا غي نه د شرک بوی راتو نور د انبیاء کور کې شرک دا ممکن نه دی صرف دا نوم چې دا مناسب نو نو الله ورته زورنه ډیره وکړله فلما آتاهما هر کله چې ورکو الله تبارک وتعالی دی دواړو ته صالحن یو روغ رمټ بچی ورته الله ورک جعل له شرکاء فیما آتاهما نو دی وګرځول الله لرا شرکاء شریکان فیما آتاهما په هغه بچی کې چې الله هغه بچی ورکړیو دی دواړو لرا فتعال الله عما یشرکون لوی دی الله د هغه سنا یشرکون چې دی ور سره شریکان جوړی الله د دین ډیر لوی دی الله د دین پاک دی ډیر بالاتر ذات دی هغه د شریکانو نه ډیر پاک دی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون آیا دی شریک جوړی د الله سره ما اغلا یخلق شیئا چې هغه نشي پیدا کولی څه څیز چې هغه یو څیز نشي پیدا کولی دی الله سره هغه شریک جوړی وهم یخلقون او هغې په خپله باندې پیدا کیدلی شي چې یو کس په خپله پیدا کیږي نو هغه به بل څنګه پیدا کی نو داسې کس د الله سره شریک جوړول الله خو خالق دی د ټول کائنات نو داسې کس د الله سره شریک جوړول چې هغه خپله باندې پیدا کیږي نو دی به څنګه شریک شي دی به څنګه د الله په صفاتو سره مسما شي
ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم او طاقت نلری دا شریکان دی لرا نصرا دا مدد کولو. عجیب شریکان خودی ستاسو دا مدد طاقت نلری. ولا انفسهم ینصرون او نه د خپلو ځانونو مدد کولی شي. تاسو چې څوک شریک رابلی نه خو د خپل ځان مدد نشي کولی نو ستاسو به څه مدد وکړي؟ ولې د الله نه علاوه بل چاته شریک وایې؟ ولې د الله پاک نه علاوه بل څوک شریک رابلی؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ یوه معنی دا ده که چرې تاسو رو بلی اے مومنانو دی مشرکانو لرا الی الهدى هدایت تا لا یتبعوکم نو دا مشرکان ستاسو خبر نمانی و تابیداریم نکی. یو معنی دا دویم معنی دا وَإِن تَدْعُوهُمْ اے مشرکانو کو تاسو رو بلی دا خپل خدایان دا بوتان الی الهدى لار خودنی تو ہدایت طرف تا نو لا یتبعوکم نو دیستاسو تابیداری نکی. دا څنګه شریکان دی چې تاسو رو غواړئ نو دیستاسو تابیداری نکی، ستاسو خبره نوري او تاسو له نشي راتللی نو دسی خلق تاسو شریک ګڼئ او د دسی ذات سره شریک ګڼئ. هغه دسی ذات تی چې وایي نه په پیسو خرڅېږم نه په مال خرڅېږم، بنده په یوه سجده باندې میلاویږم. یوه سجده راته پکار ده نو زه میلاویږم چې ټول خلق اوده شي او شپه شي او ته راپاسې او یوه سجده ولګئ چې سبحان ربی الاعلی، پاک دی رب زما الاعلی چې د ټولې دنیا نه اوچت دی، بالاتر دی، څوک ورسره شریک نشته دی په صفاتو کې او په ذات کې. ته چې یو ځل ووایې سبحان ربی الاعلی نو رب العالمین وی لبیک یا عبدی ارفع رأسک، بنده حاضری ما سر اوچت کا سر غواړه غواړه څه درکم، لبیک یا عبدی ارفع رأسکا. د داسې ذات سره تاسو شریک جوړوئ چې سجدو کې هغه وایي حاضر یم. سجدې حالت کې بنده الله ته ډیر نږدې، ځکه دا ځمکه نه ده، دا په مخلوق کې د ټولو نه کمزورې مخلوق دی. دا ځمکه په مخلوق کې د ټولو نه کمزورې مخلوق دی او انسان په مخلوق کې اشرف المخلوقات ته، اشرف المخلوقات ته او بیا د انسان په ټول وجود کې اهم ځای چې دی هغه سر دی، تندی. نو چې اشرف المخلوقات اهم جز روالی او په ټولو نه کمزورې مخلوق چې ځمکه ده په هغې کې دي، الله ته دا حالت ډېر محبوب دی، الله ته دا حالت ډیر محبوب دی. علما وایي چې کله رب العالمین د بنده نه خفه شي نو د دې څه دلیل دی چې کله بنده رب العالمین د الله پاک د بنده نه خفه شي څه دلیل دی؟ او مونږ وایو سړی غریب کې چې الله خفه شي بس ناسا په بیماری پی راولی، مونږ وایو الله خفه دی بیماری راغلی ده، مال رانه واغستو الله خفه شو. نه، رب العالمین وایي چې کله خفه شمه نو زما د ناراستیا دلیل دا دی چې د بنده نه د سجدې توفیق والم. بیا ما ته سجده نشي لګولی، یو منځ به کوي یو بل به نه کوي، یو به کوي یو بل به نه کوي. دا د الله د ناراستیا دلیل دی. کور چانه نالما، رزق نه کموما، غریبی پې نه راولما، بیماری پې نه راولما، چې ته خفه شم نو د سجدې توفیق تی سلب کم. دا تندی بیا ما ته نه لګي، دا تندی بیا ما ته نه لګي. خوشحاله دي شي هغه غریبانان،
خپل کور نشتا مال نشته دی خو چې پنځه ټیمه الله ته تندې لګي نو الله خوشحاله دی بس الله خوشحاله دی مولي صاحب منځ به مې څنګه قبلي ما ته به څه پته لګي چې زما منځ قبول شو که نه علما وایي د منځ د قبولیت نښه دا ده چې کله ته یو منځ وکې او هغې پسې الله د بل منځ توفیق درکړي نو دا د مخکني منځ د قبلېدو دلیل دی ماسپخین پسې د مازدیګر وکړو نو دا د ماسپخین د قبلېدو دلیل دی ماسخوتن منځ پسې د سحر منځ وکړو دا د ماسخوتن د مانځه د قبلېدو دلیل دی چې یو منځ پسې الله د بل منځ توفیق درکړي